او بیا به تکبیرات تشریق شروع کیږي. مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کیږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته، هغه به وغورځو. مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي، او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي. پس ښکاره دی وایي، په زوره دی وایي. سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې، او ښځه به پټ وایي. او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي. که وی نه وي ګناهګار به شي. دوه ځله هم ویلی شي او درې ځله هم ویلی شي. او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، هسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي؟ دېرشتو منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی، دا مفتابهي دی، یعنی د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو ني، نو انشاءالله په دې باندې به مونږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله العزیز.